الله جل شانه چې څومره اهم مضامین او واقعات د انبیای کرامو او دغه شانتي د قیامت تذکره د مرګ نه بعد د ژوند ذکر د قران عظیم الشان حقانیت د عقیده توحید د لپاره دلایل او د عقیده اثبات د لپاره د انبیای کرامو واقعات تفصیل سره ذکر کول نه بعد اوس په اخره کې د دې صورت چې کوم خلاصه ده هغه بیانې او ارشاد فرمایي چې دا ټول واقعات زما محبوب پیغمبر تاسو ځکه مونږ بیان کړی دي چې په دې سره مونږ ستا زړه مضبوط دغه کفارو د مشرکینو په مکر او فریب باندې د دوی په سازشونو باندې او د دوی په تکذیب او انکار باندې چې تاسو زړه ته کم دک او درد او خفګان رسیږي چې داغه مداوا وشي او تاسو زړه مضبوط شي چې دغه مشرکین چې کم انکار کوي باوجود د معجزات او د قتلو نه د لیدلو نه د هر څه د حقانیت د پیژندلو باوجود د ضد او عناد په بنیاد باندې ستا خلاف چې کم کارونه کوي سازشونه کوي او تکذیب او انکار کوي دا څه نوې خبره نه ده د تیرو انبیای کرامو واقعات مخې ته مې تکیه خو هغوی سره هم دغه شانتي شو د هغوی د معجزاتو هم تکذیب او انکار شو بالاخر هغه مخالفین او منکرین هغه هلاک کړي شو نو لهذا تا ته د الله تعالی طرف نه حق راغلی دی یو نصیحت دی د مؤمنانو لپاره او پاتې شو د مشرکین دوی ته ووایي چې بس تاسو خپل کار کوئ زه خپل کار کوم تاسو انتظار کوئ زما د زوال انتظار تاسو کوئ نو وکئ زه هم د دې خبرې انتظار کوم چې تاسو باندې عذاب قدر راځي او بیا اخري آیت مبارکه کې فرمایي چې د اسمانونو او د ځمکې د غیب او علم یو د الله جل شانه سره دی او ټول کارونه چې دغه طرف ته ورګرځول شي نو فرمایي چې وکلا نقص علی او هر یو خبره مونږ بیانو تا وکلا او هر یو نقص علیک خبره مونږ بیانو تا من انباء الرسل انباء د نبأ جمع د خبر ته وي من انباء الرسل د خبرونو د پیغمبرانو څه لپاره بیانو ما نثبت به فؤادک چې مونږ په قوي کو پدې سره مضبوط کو پدې سره ستا زړه وجاءك في هذه الحق او راغلی دی پدې کې تا ته حق خبره وموعظه او نصيحت وذكرى او یادول للمؤمنین د مؤمنانو لپاره نو د دې واقعاتو په ذریعہ باندې ستا زړه مضبوطو چې ستا زړه مضبوط شي تسلی وي او دغه شان دی په دې قران کې او په دې واقعاتو کې تا ته حق بیان کړی شوی دی د دې لپاره چې دا موعظه ده د وعظ او نصيحت ذریعہ ده او یاد دهانی ده د مؤمنانو لپاره چې په ابتدا کې عالم ارواح کې چې کوم د الله تبارک وتعالى سره موږ تاسو وعده کړی و الستو بربکم ایز تاسو ربیم قالوا بلا موږ چې او بالکل تاسو موږ ربي ټول انسانانو منل او په دنیا کې بیا وته دهانی وشي چې تاسو د الله تبارک وتعالى د ذات د منلو وعده کړی و او دغه شانتي یاد دهانی ده وقل وللذین آکسانو لا یؤمنون ایمان نه وروړي زید او عناد په بنیاد باندې ایمان نه وروړي د هر څه قتل او ردل نه باوجود اعملوا چې تاسو عمل کوئ علی مکانتکم په خپل ځای ان عاملون بشک هم عمل کوي وانتظروا انتظار کوي ان منتظرون موږ هم انتظار کوونکیو دا هغه ضدي او عنادي کافرانو ته اخري پیغام دی لکم دینکم ولی دین تاسو لپاره تاسو دین دی زموږ لپاره زموږ دین دی نو لہذا دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ډېرو مهنتونو د مشقتونو د قربانو او د دعوت الی الله د دې هر سنه بعد بالاخر وتداویل شو چې اعملوا على مكانتكم تاسو په خپل ځبان لګیاو سي په خپل ځبان لګیای ولله غیب السماوات والارض او د الله د پاره د غیب علم د اسمانونو او د زمکي علم غیب صفته خداوندی ده زموږ استاد د عقیده مسله ده چې د غیب علم د الله نه ما سوا بل چا سره نشته دي او چې کله یو مسلمان د قران عظیم الشان د هدایت پریدي د قران مجید نه رهنمایي غشتل پریدي او بهر د قران مجید نه بهر د الله نه ما سوا بل څه علم غیب ولا وګڼي نو په دې کې انسان گمراه شي بیا کله د قبرونو سجدي کوا کله اونو بوټو ته سجدي کوا کله د ځان په شانتي انسانانو ته سجدي کوا کله په یو بل باندې بدګماني کوا چې یاره زما کور کې مسائل دي نو کې دې شي پلان کې چا سکړي او ما رزق تنگ شنو کې دې شي پلان کې چا سکړي دا ټول عقیده توحید منافق خبرې دي نو د غیب علم دا الله تبارک وتعالى صفته خداوندی ده نو الله تبارک وتعالى فرمایي ولله غیب السماوات والارض او د الله د پاره د غیب علم د اسمانونو او د زمکي وإليه يرجع الأمر وإليه أو دغه طرف ته يرجع الأمر رجوع کول شي کارونه كله طول فاعبده بس عبادت کا ودغه وتوکل علی او توکل کا پاګ باندې اخري آیت مبارکه کې اخري پیغام هم داري ته الله تبارک وتعالى په ذات باندې توکل کا توکل ستوي وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المتوكلون بار بار قران مجید کې راځي چې الله تبارک وتعالى په ذات باندې توکل کوي توکل ستوي د خپل وس مطابق کوشش او سعی جدوجہد او مهنت نه بعد داغي نتیجه الله تبارک وتعالى ته حواله کول لکه مثال په تور باندې یو صحابي راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعرض کوي یا رسول الله خپل اوخه د مسجد نبوی نه بهر می پرېخې دي هغه اتړم بیا د الله جل شانو په ذات باندې توکل کوم کنه
همدا سي پریدم او توکل کوم. نبی رسول الله مبارک فرمایل چې اول هغه وتړه د تړلو نه بعد په الله جل شانه باندې بیا توکل کوه. نو اول اسباب به اختیاري، ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب، چې دا څومره اسباب اختیارول انسان په اختیار کې دغه اسباب به اختیاري، نتیجه به الله تبارک وتعالى ته حواله کوي. انسان د نتیجې مکلف نه دی، د مهنت او د کوشش او د سعی او د جدوجهد مکلف دی. چې کله انسان کوشش وکړي، سعی وکړي، مهنت وکړي، نو الله تبارک وتعالى د کافر مهنت هم نه ضایع کوي. په دنیا کې کافر ته هم دغه د مهنت صله او بدله ورکوي. چې ځای کې مؤمن وي، موحد وي، د الله تبارک وتعالى مدد هم ورسره شامل حال وي، نو الله جل شانه د چا مهنت نه ضایع کوي. اخري پیغام د دې سوره هود او د انبیاء کرامو د واقعات هغه یو مخکې تیر شو، استقامت اختیارول. فاستقم کما امرت. زما محبوب پیغمبر استقامت اختیار کړي، تا ته څنګه حکم درکړی شوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دې سوره هود زه بوډا کړم. د نبی صلی الله علیه وسلم ګیره مبارک اخري عمر کې شپږ وختو سپین شو او ارشاد فرمایل چې دې سوره هود زه بوډا کړم. صحابه کرامو تاسو کو چې یا رسول الله آیا پدې کې د انبیاء کرامو د واقعات دي، پدې کې د قومونو د هلاکت ذکر دي؟ نبی رسول الله فرمایل چې نه، پدې کې دا آیت مبارکه ده چې الله جل شانه فرمایي فاستقم کما امرت. زما محبوب پیغمبر استقامت اختیار کړي څنګه ته حکم شوی. استقامت ډېر اهم څه دی، ډېر عظیم صفت دی. انسان مستقل مزاجي سره او سنجیدګي سره په یو کار باندې لګیاوي او مداومت تحقیق اختیاري. ځکه نبی رسول الله فرمایي احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. الله رب العالمین ته هغه عمل ډېر زیات محبوب دی چې کوم عمل همیشه وي، اگر چې هغه یو سړی 2 رکعات نفل کوي خو همیشه کوي، دا الله رب العالمین ته زیات محبوب دی هغه کس نه چې په یو ورځ باندې 100 رکعات وکړي او په بل ورځ باندې 1 رکعات هم نه کوي. نو مستقل مزاجي او سنجیدګي استقامت الله جل شانه ته زیات محبوب دی. د دې سوره هود پیغام هم دی چې کوم موږ تاسو په هر منځ کې د الله تبارک وتعالى سوال کوو اهدنا الصراط المستقيم، د استقامت ولې لارې د نیغې لارې سوال په هر منځ کې په هر رکعت کې موږ تاسو د الله جل شانه کوو. نو د سوره هود پیغام هم دی فاستقم کما امرت. استقامت اختیار خپل هم په دین باندې کلک اوسېږه. د فتنې دور دی، نور خلکو لپاره د هدایت ذریعہ جوړ شه، نور خلک هدایت طرف ته راولا، قرآن طرف ته راولا، مسجد طرف ته راولا، د الله دین طرف ته راولا، د الله کتاب طرف ته راغواړه، د ګناه نه د بچ کولو خلکو کوشش کوه او هر طرف ته چې مینا محبت اتفاق اتحاد خوروا، د قرآن پیغام عام کا. نو دا د سوره هود پیغام دی. وما ربک بغافل، او نه د ستاره بغافل بخبر عما تعملون، دا غسن تاسو کوي. ترجمه ته وکلن او هر یو نقص عليك خبر مون بیانو تا ته من انباء الرسل، د خبرونو د پیغمبرانو، ما نثبت چې مون قوي کړو به پاغه سره فؤادک استازړو وجاءك او راغلی تا ته في هذه الحق پدې کې حق خبره وموعظه او نصيحت وذكرى للمؤمنين او یادول د مؤمنانو لپاره. وقل او للذين كسانوا لا يؤمنون ایمان وروړي اعملوا عمل کوي تاسو على مكانتكم فخپل زي انا عاملون بشک هم عمل کو وانتظروا او انتظار کوي انا منتظرون هم انتظار کوونکو. ولله غيب السماوات او د الله د لپاره علم د غیب علم د اسمانونو او الارض د زمکی. واليه او دغه طرف ته يرجع الامر رجوع کول شي کارونه كله طول فاعبده پس عبادت کو دا وتوکل علی او توکل کو پاغه. وما ربک او نذر بالسابق غافل بخبر عما تعملون. ده